استعمالو زمانگا چکم استعمال پکار دے اغمان پریخر ہے اور اللہ دی معافیو کی نن سبا زمان دا معاشری ماحول دارے چی پکم یوزے کی ہم دوتا نیوزے کی گی ددو ندریتا نیوزے کی گی اغمان سکارم نگی دبلی ورور مسلمان پا غیبت کی بمکترا دومر دا گناہ دا رواج سمنگ زیاد شیرے چی خلقو دا پتہ ہم نہ لگی چی آیا رسول را چوٹ بنا ولی سنگا چی زمن دا پختو اور دا معاشری رواج دے زمن دا پختو رسم و رواج دے زمن دا پختنو دا یو طریقه دا کدی یو سړی کره میلمه شوي اور هغه دله ګډ حلال کو یا یې دله چیړې حلال کو ستا یې ښه قدر وکړو ستا ښه خدمت یې وکړو لیکن چای دله پخه نه کړله چای دله را نه کړله چای دله را نه وړه د چای سټې دته ونه کړو منگا ویو سڑے سنگا پختونو سنگا غیرتیو زلا غگر ملمشیو ما دا غگر تلیو ما زمانی دا چای دا پوسن منو دا زمان کا یو رسم و رواج جوڑ شیدے اور زمان کو پختنو پا معاشرہ کی چای اور نسوار دا تمرا یو اہم اور تمرا خاص دی چکا یو سڑی دا پوسو کی نو په پښتنو کې به ډېر کم خلک داسې چې هغه به یا چای نه کوي یا به نسوار وي په سلو کې 2% یا 1% نن ټول دا زمونږ یو رسم هم جوړ شوی یو پہچان هم جوړ شوی نو لہذا ما عرض دا کولو دقه شانتې زمونږ په رسم و رواج او زمونږ په معاشره کې غیبت چې دی هغه ډېر زیات عام شوی دی ایوه خبره برم وای ما دې مخکې وخت کې یو سړي ته وي د کوم سړي چې غیبت کېږي هغه سړی په خساره کې نه دی څوک چې غیبت کوي دا غریب په خساره کې دی په دې خبره موږ نه پوهېږو ځان ته خو ډېر عقلمن او هوښیار ویو لیکن په دې ځای کې زموږ په امر باندې پرده راغله زموږ عقل کار نه کوي سړي ته ما وي باچا ټوټه پوټه عبادت کوو کم چې د عبادت حق ته کومه طریقه دا شان نه کو لیکن دا غیر باوجود بیا هم چې کینو د یو د پردې غیبت کو یا په هغه پسې خبرې کو بیا به د هغه چغلۍ کو مای باچا دا کار مه کوه هغه ما ته په جواب کې وایي وایي سړی زه نه کوم خو دا کار په هغه کې شته زه نه کوم خداکار دا خبر باغی کشتے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت صحابہ کرام تپوسو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو خبرہ یو عادت پہ یو سڑی کی یہ اور منگل آگے تذکیرہ کو دا ہو غیبت نشو بنا دا ہو باغی کشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اے زما صحابو غیبت ویلے کی ہم دقیتا چی یو کار یو خبر یو عادت باغ سڑی کی دے اور تی داغنا پشیشہ بیان کی تی غیبت ویلے کی گی اور کہ یو خبر یو کار یو عادت باغ کی نشتی اور تی بدروغ باغ باندی بیانائی نو دا غیبت نه دی بلکې دا بهتان دی اور بهتان د غیبت نه هم چوت ګناه دی هغه بابا ما ته ویل دا خبره خو په هغه کې شته زه یې ځکه کوم ما یې بابا دا په هغه کې شته اور هغه سړی دلته نشتي ته یې کوي نو دقه ته غیبت وایي د غیبت څخه ښکلې او لکۍ نه وي اور چې په هغه کې یو کار او یو خبره نه وي اور منگے گو دا کو بہتان شو اور بہتان ہو غیبت نہ ہم چوت گناہ نو زمان عزیزان دا زمان کو معاشرہ کی دسی آگے گلے شیدے
او زه خپل میندو خویندو ته هم دا خبره کوم اکثر زموږ په زنانو کې دا شی ډېر زیات دی موږ نارینه هم پکار ده مخکې به په زنانو کې دا بیماري ډېره وه اوس زموږ په ټوله معاشره کې دا جوړه شوه د خدای بندګانو چې ټوټه ټوټه عمل خدای او دا ګارنټي هم نشته چې دا هلته قبول شوی او هسې ګټه به لګېږو د هغې نه باوجود هم چې غیبت خو وکړو هغه لږ ډېر عمل چې و که نه دا هم د هغه کور ته لاړ دا هم په هغه پسې شو ته تش روغې پاتې شوه نو څنګه ځان ډاډ کړی هغه خو چې څه دی څه کار پکې دی څه خبره پکې ده هغه خو هسې هم ده ولې دا خو خپل ځان غر کړ تباه وبرباد دې خبرې ته موږ سوچ نه کوو ولې دنیاوي فایده ده اخرت فایدې ته سوچ نه کوو چېرته به خالي لوښې ګرځوم زما څه کار دی چې ځان وکړم که هغه ښه دی ورته بد دی ځان لري الله دې د هغه سره پوه شي زما څه کار دی او نن سبا خو الله دې معافي راکړي کوم خلک چې اوسګار یې هغه پیتې راغستې دي په دې چوک او په دې ګلو کې به ناست دي هغه پیته به ناپ کوي چې نن دومره اوږد شو دومره لنډ شو دومره پلن شو دومره کمزوری شو لکه که هغه پلن شو که هغه کمزوری شو ستا به کې څه کار دی او خو د الله او د هغه معامله ده ته د الله نه نعوذ بالله ګیله شریک ورکوي هغه یې دومره ورکړه او ما نشتي د هغه لږ زامن یې پیل او نن یولسم وشو او زما یو هم نه کېږي نو ته ځان ته سوچ وکړه دا خو ستا او د الله معامله ده هغه ته څه ورکړه نو زما عزیزانو دا بیماري زموږ په نسل کې پیدا ده دا زموږ په معاشره کې زموږ په کورونو کې دا بیماري ده زموږ په علاقو په محلو او په ګلو کې دا بیماري ده دا بالکل غواړي او دغه بیماري موږ تباه او برباد او نست او نابود په پښتون کې پښتون یو ډېر غیرتي قوم دی یو ډېر غیرتي معاشره ده ټول مسلمانان غیرتمند دي لیکن څوک د انګریز هغه طریقه کار او رسم او رواج موږ بې غیرته کړو حیا او شعور یې زموږ نه واخیستو لیکن پښتانه خو بیا یو غیرتمند دي زموږ مشران او ربا او اجداد په خور مور او په خپل کور باندې موږ غیرت کوو پښتو کوو سر دې ورکوو لیکن دا بیماري په موږ کې پیدا شوې ده د دې بیمارۍ په وجه زموږ کورونه هم اجړاو شو د دې بیمارۍ په وجه زموږ او ستاسو حالات هم خراب دي نفرتونه هم جوړ شو او موږ بېغمه د دې سوچ زموږ سره نشته ولې که یو سړی تا ته وایي دا معاملات زما سره شیم دي او ما ته مخامخ راځي د پلانکي سړي ستا په باره کې داسې خبره وکړه زما په باره کې وکړه که نه ستا په باره کې خوند نه کوي جی بلکل صحیح ده زما په باره کې وکړه اوس ما له پکار ټولو کې پیله دا ده چې زه غلی شم ولې بیا هم که برداشت رانه نه کېږي هغه سړی خو ژوندی دی که نه زه لاړ شم وروره جدا یې کړم تا زما په باره کې دا خبره کړله تا سره څه ثبوت شته ورته نشته هسې باور یې کړی هغه به تا ته یو وایي چې او یا به وایي چې نه یو خبرې جواب به خامخا راکړي که هغه تا ته وایي چې او ما کله ته به ورته ووایي چې په کوم لیول او په کوم ثبوت کې کړله ما ته هغه وښایه زه به یې ځان ته لرې کړم او که هغه تا ته وایي چې نه ما نه ده کړې منکر شو خبره ختمه شوه ولې موږ څه کوو چې موږ څوک وایي پلانکي ستا په باره کې دا ویلي موږ به لس کنځل او لس خبرې په هغه پسې وکړو او بیا به د هغه نه تپوس هم نه کوو په زړه کې به حسد او بغض او د هغه خپې کټکول چې دی دا به شروع کړو د دې طریقه دا نه ده د دې طریقه دا ده موږ د هغه نه تپوس وکړو وروره که ما تا سره یو بد کړي هغه راته وښایه که تا په ما پسې یو خبره کړې دا خبره په ما کې نشته ته ما ته ووایه هغه باید خامخا یو نه جواب راکړي دا چغلي او غیبت چې دا کورونه روانوي خاندانونه ختموي یو زنانه راغله یو مولي صاحب ته وایي ما له تعویض وکړه چې زما کور راته ما سره ښه شي
زه په خپل هم ځان درود کوم خو په زنانو باندې پابندي ده به هر حال عملي صاحب ورته وویل ته به داسې چل وکړې چې د خاوند په مرۍ باندې به چاړه کېږي او یو دوه ویښته د هغه د ګیرې چې دي دا په چاړه باندې کټ کړې ماله به یې راوړه بیا به زه تا له تعویض وکړم او ستا مسله به خدای پاک حل د دې مولوي صاحب سره څوک زنانه ناسته وه هغې چې دا خبره اورېدې ده تل د دې ښځې خاوند ته دا خبره کوي دا ښځه اوس د ځان نه خبر هم نه ده چې زما خاوند ته راپور را رسېدل به هر حال خاوند ځان غلی کړی دی چې چلو ما ته خو بده ولګېده خو دا به خو خپله دا ټولکه کوي دی چې د سپي ملاس دی سترګې هسې بندي کړلې خو ودلی دی غریب په یاره کې و او دې ښځو ته دا چوغلي وکړه چې بهي دا کور والا به دې نن په مرۍ باندې چاړه کړي خو د کېږه مه ګوره لالۍ دي د دې دا یاره پړه کې پرته وه عقلمند سړی و هغه وایي چې کله وخت راغی بیا به ګورم اوس موږ پښتانه خو جذباتیان یو د وخت نه پیله کار کو وروسته بیا سوچ کو هغه عقلمند و هغو ته څه ویل هغه وایي چې وخت راغی بیا به ګورم بهرحال چې شپې سملاسته سترګې پټې کړلې بس دی په دې انتظار کې دی چې اوس به مې کور والا کله راځي او رالالۍ به مې چې کله یې لالو نو بیا به دې تپوس کوم هسې سترګې پټې کړلې دي چې دا چاړه راوړله په دې ویښتې رانیولې او دا ویښتې چې څنګه کټ کوله دي دا به چاړه دې اخیستې ده په دغه ښځې راګرځولو جدا یې نه چې دا یې راراکړله خبره تلله د هغې خاندان طرف ته بھائی دا څنګه قصه وشوه دا خو زموږ زنانه هغه وایي ستاسو زنانه مې حلاله نه کړه هغې زه حلالولمه اور خپله دفاع کول چې دی دا فرض دی په اسلام کې د هغې پورې ما څه نه وي چې څو پورې چې دې زما په مړۍ باندې چاړه نه ویښي خبر ما ته د مخکې نه میلاو شو لیکن کله چې دې چاړه کېښوه نو د هغې نه بعد ما ته پته ولګېده چې اوس دې خیر نشته خو دا مخکې کوه نو مې ځکه مې حلاله کړله هغو تفتیش کول د کومې زنانې چې دا چوغلي کړې د خاوند ته هغه زنانې راوغوښته هغه چې راوغوښته هغې وایي بهي ما خو دې ته دا خبره کړله خو هغه وایي تا ته دا خبره چا وکړه وایي دا خو هغه مولي صاحب کړله چې د مولي صاحب خوا ته لاړه هغه وایي ګوره ما دې ته د ویښتو ویلي وو د سړي رالالولو نو تا نه ویل نو هغه وایي دا د زنانو کار د چوغلۍ که دې دا چوغلي نه وی رسولی هغه ښځې به جان بچا شو نو چوغلي او غلط فهمي دا دوه شیزونه چې دي دا انسان هلاکت ته رسوي نو زما عزیزانو تاسو ته ما دا خبره وکړه چې غیبت چوغلي او غلط فهمي